په ناصرپور پېښور ښار کې د پاکستان مسلم لیگ کاف یوه شمولیتي غونډه منعقد شوه. د دې غونډې مشر میلمه د پاکستان مسلم لیگ کاف صوبایي صدر انتخاب خان چمکني و. په دې موقع د ناصرپور ملک سلامت خان، ملک شیراز خان او ملک خداداد د خپلو ملګرو او خاندان سره د مختلف پارټونه مستفید شول او په پاکستان مسلم لیگ کاف کې د شمولیت اعلان وکړو او په چودھری شجاع حسین د مکمل اعتماد اظهار وکړو. په دې موقع مقررینو د پاکستان مسلم لیگ کاف د ترقیاتي کارونو حوالې سره خبرې اترې وکړي. د پروګرام مشر میلمه د پاکستان مسلم لیگ کاف صوبایي صدر انتخاب خان چمکني په خپل خطاب کې ملک شیراز خان، ملک سلامت خان او ملک خداداد خان او د هغوی ملګرو ته په پاکستان مسلم لیگ کاف کې په شمولیت باندې په خیر راغلی وي او امید ښکاره کړو چې دوی به د پارټۍ د کامیابۍ لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. ملک سلامت خان د ناصرپور چې کوم رور حسیب خان او مخکې کینډیډیټ هم نتري او جماعت اسلامي سره تعلق او ملک شیراز او ملک خداداد او ملک فهیم او زموږ حاجي صاحب صبوغ صاحب د ناصرپور مشرانو د پوره قوم د دې خاندان نن مسلم لیگ کاف کې شمولیت وکړو او د مکمل حمایت اعلان وکړو. زه دا وایم چې خلک دې علاقې خلک مایوسه دي چې کارونه نه شوي، د خلکو خدمت نه کیږي، چې دلته نه څوک الیکشن والي بیا دې کلي وطن کې اوسېدلي پرېږدي دلته نه شفټ شي. نو دا خلک غواړي چې دلته کې بدلون راشي او زموږ خلکو سره مړی ژوندی تعلق او د دې خدمت دومره پکار دی ځکه چې دا مایوسه شوي دي چې دلته نه کالج شته، نه دلته کې د اوبو سیسټم شته، نه دلته کې هسپتال شته، نه دلته کې هغه ضروریات زندګي شته چې کوم پېښور کې دا پېښور نه په 3 کیلومترو کلي دي، خو دلته هېڅ هم هغه سہولیات نشته چې کوم پکار دي د دې علاقې دپاره. دا نن دلته په ناصرپور کې زمونږ سلامت ملک صاحب دی، ملک شیزاد دی، د دوی د شمولیت پروګرام دی او انتخاب خان پروګرام کوم زمونږ چې ګروپ ته کومه ډله ده دوی پکې باضابطه د شمولیت اعلان وکړو او موږ هم غواړو د علاقې د خلکو ډېر الفاظ موږ واورېدل. د علاقې خلک ډېر مایوسه دي، ډېر خفه دي، لکه دغسې کارونه خواهشات د دوی د ژوند نه دي پوره شوي او انتخاب خان خدمت کوي انشاءالله او د خدمت کړی هم دی او خدمت نیت هم دی. الیکشن به هم کوو، ښه په نره به کوو انشاءالله او د صوبایي الیکشن به کوو که د الله ته منظوره وه. بس دغه وخت دغلته شمولیتي پروګرام دی د چمکني ټي وي یو جهان مننه چې موږ له په هر ځای کې وخت راکوي. په فخر خبره ده زموږ علاقې ته چې دنو انتخاب صاحب رالو او زه انتخاب صاحب پسلی ډېر ښه پېژنم، تقریبا د 13 کالو نه بحیثیت وکیل او بحیثیت سیاستدان. زه به اول د بحیثیت وکیل د هغې شخصیت باره کې دا وایم چې هغه چې نرسري او خپل ملګرو په سر باندې درودو والا خپل د وکیلانو په قوم او زموږ کمفنټینټي د هغې په سر باندې درودو والا کس ما خپل بار کې نه دی کتلی. هغه یو ښه لیډر دی او انتهایي چې دا نو قدردان او دروند سړی دی او ایمن داسې هم شوي دي چې زموږ د بار کې د حکومت او یا صدر په د بل پارټیو او وکیلانو دپاره دی بغیر د خپل د سیاسي وابستګي کارونه کړي دي او دې نه علاوه زه چې کوم آیو ملګري والا تللی دی هغه که آیو فورم و دی ورسره منډه وار دی او کار کړی دی او انشاءالله امید کوو چې د دې علاقې ته راتلو سره به موږ د پوره د علاقې خلکو تقدیر به بدلېږي انشاءالله. امید کوو چې دا موږ به انشاءالله دوی د ښه دغه عزت به ورکوو او انشاءالله کامیابي کولو لپاره به کوشش کوو انشاءالله. موږ مسلم لیگ کاف کې شمولیت وکړو، هغه دی زموږ د خوږ ورور انتخاب صاحب راغلی دی او انتخاب صاحب جو ډېر زبردست سیاست سره الله تعلق سره دی او کوم خبره کوي کوم کار کوي او انشاءالله تعالی په هغه خپل ژبه باندې خپل کول باندې بالکل برابر دی. کوم دی ډېر خلکو سره کومک وکړو، دا غریب دوست دی او همیشه به موږ غریبانان یو انشاءالله دا زموږ ورور دی او دې سره
مرسته دی او ان شاء الله ویبا دا جی ان شاء الله تعالی مونږ انتخاب خان چمکني سره ووټ ان سپورټ وکړو ان شاء الله ډېر زبردست او ډېر اخلاقی سړی دی الله په فضل سره دا علاقہ کې خپل ناصرپور کلی کې ان شاء الله تعالی زموږ رولي د ور سره علاقہ په سطح باندې به ووټ سپورټ خپل مرګري یاران دوستان او ان شاء الله تعالی خدمت والا سړی دی زبردست سړی دی ان شاء الله تعالی زموږ ووټ سپورټ دی ور سره په اخره کې د ملک حکوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا اوغوستې شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، ناصرپور.